अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو. پاکستان افغان بارډر باندې ډېر افسوسناک واقعه وشوه چې کوم کې ډېر زموږ مسلمانان چې نو هغه زخمیان هم شو، شهیدان هم شو، او د دې د لاسه د ملکی حالات هم چې نو هغه ګډوډ شو. زمونږ د کراچۍ گورنر رسې زمونږ ګورنمنت هغوی چې نو بیانونه ورکړل چې زمونږ چې کوم افغان دي دلته پاکستان کې اوسېږي، هغوی د 31 دسمبر نه پهله خپل ملکونو ته لاړ شي او ځان له د چې نو د تلو بندوبست وکړي. چونکې دا خبره چې نو پاسبل ده نه چې لکه دومره په تیزۍ سره د افغان دلته نه پاکستان نه افغانستان ته په داسې زر لاړ شي. خو چونکې د ګورنمنت ډیسیژنز دي اچانک چې نو هغوی ایکشن هم اخیستی شي، نو ځکه ما چې دا ویډیو زه جوړه کړم او ټولو ملګرو ته دا ووایم چې کم ملګري پاکستانی شهریت ته انټایټلډ دي، چې کم کسان اخیستی شي د پیدایش په بنیاد باندې، کو هغه واده په بنیاد باندې دي او کو هغه د زاړه ریکارډ په بنیاد باندې دي، نو هغوی دلته پاکستانی شهریت هم اخیستی شي، بغیر ویزې هم دلته پاتې کیدی شي، شناختی کارت هم ورته میلاویدی شي، پاکستانی پاسپورټ هم ورته میلاویدی شي. مخکې ما ویډیوز ورکړي دي او هغې کې ما ډېر کلیرلی چې نو دا ټولو ملګرو ته ویلي دي چې دې طریقو سره تاسو پاکستانی شهریت هم اخیستی شئ، پاکستان کې د پاکستان اوریجن کارت هم اخیستی شئ او تاسو بغیر د ویزې په پاکستان کې چې نو ژوند کولی شئ. نو د دې ویډیو مقصد زما دا دی چې تاسو بهتره ده تاسو خپل ځان لیګلایز کړئ او لیګل طریقې سره دلته چې نو ژوند تاسو تیرول شروع کړئ، نو هغه بهتره ده. بل چې نو زیات ملګري په دې کې داسې نیګیټیو کمنټس کوي، نو دې ځل نه به زه دا کمنټ سیکشن چې نو هغه بند ساتم. تاسو یې لایک کولی شئ، زما ویډیو شیر کولی شئ او ما ته چې نو انباکس کې چې نو میسیج کولی شئ، چونکې جګړه هم شوې ده او ما ډېر داسې کمنټس وکتل چې هسې نه جګړه جوړېږي، یو بل ته چې نو بدې ردې وایي، نو ډېر بهتره به دا وي چې زه دې ځل دا کمنټ سیکشن چې نو بند وساتم. ډېره مهرباني، ټول خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.